نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله جل مجلوه اخبلو بندگانو باندې چې څومره عبادات مقرر کړي دي نو په هغه عباداتو کې مراتب دي، درجات دي، پکې بعضی فرض دي، بعضی واجبات دي، بعضی سنت موقت دي، بعضی مستحب دي، بعض په ټول عمر کې دي، بعضی په کال کې دي، بعضی روزمره دي. او قرآن کریم کی اللہ جل جلالہ ارشاد دے یرید اللہ بکم پاسن جواب يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله وی زما بندگانو زستا سسرا د سهولت د نرمی او د آسانتیا د رحم معامله کوما ولا يريد بكم العسر پتا سو سختی نه راولم، بوج در باندې نه راولم. د نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد مبارک دی الدین یسر، نا اللہ دین آسان دین دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د برکته الله پاک د هغه امت ته آسان دین ورکړی دی. د مخکینو انبیاء کرام او ادیان هغه ډیر ګران او ډیر سخت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام با چې کله صحابه کرام کوم وطن ته لیږل د تبلیغ په غرض باندې، د دعوت په غرض باندې، د جهاد په غرض باندې، نو دا نصیحت به ورته خامخا کولو یسروا ولا تعسروا. کمی علاقه د شلار شي
نو د هغه علاقې د عوامو سره د خلکو سره د نرمۍ معامله کوئ، سختي پې مه کوئ. بشروا ولا تنفروا، داسې خبرې ورته کوئ، خوشخبریانې ورته اوروئ، خوشحاله کوئ چې خلک دین طرف ته آماده کیږي. ولا تنفروا، د دین نه متنفره کوئ مه. یو صحابي راغه نبی علیه السلام د ارشاد وکړلو او په خپل امام باندې شکایت وکړ، و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د فلانی امام د وجنا زمانه د سحر موز پاتې کیږي، د سحر جمع ولی پاتې کیږي؟ وی هغه پکې دومره اوږده اوږده صورتونه لولي چې زه زمیندار او مزدور سړی یم، نو د هغه د ډېرو اوږدو اوږدو رکعتونو د وجې نه زه د سحر جمعې ته نشم تللی. نو د صحاح سته حدیث دی، نبی علیه السلام خطبه ویلا، وعظ یې وکړه، او حدیث کې راځي چې چېرته هم نبی علیه السلام په تقریر او په وعظ کې دومره غوسه نه وکړي څومره چې په دغه ورځ وکړه. او بیا هغه امام صحابي راوغوښتلو او هغه ته یې دا وویل چې ته خلک د لمونځ نه متنفره کړې. نو د الله دین آسان دی. د دې د وجې نه چې کله به نبي علیه السلام یو جماعت تشکیل که او لیگو بی نراو بی غوختو او دای بی ورته ته خو می مشر کړي، امیر می کړي، خپل کار ستا دادي چې ته به په تقوا باندې عمل کې. په هغه خبره به عمل کې چې هغې کې احتیاط ډېري، او دا کم ملګري ستا ما تحت دي دې سره به د نرمۍ معامله کې ګورې. هسې نه چې ته په سفر کې په تهجدو کې نیمه شپه راپاڅې او هغې په زوره راپاڅې، خپله ټوله شپه ودرېږه او ملګري پرېږده. که څوک په خپله خوښه راپاڅي د ډېره ښه دی کني. زمونږ چې حج ته هم لاړ شو، عمرو ته هم لاړ شو، بیا یو بل سره جګړې کوو. وګوره راغلی حج ته د یو سنت نه کوي. سنت ستا سنت دي که د پیغمبر سنت دي؟ هغه ورته معاف کړي دي، مسافر ستا خو کله کېږه نه کړي، هغې خامخا بیا کړي. چې په مکه کې مسافرې، په مدینه کې مسافرې، قبا کې مسافرې، لاره کې مسافرې، طبیعت دې برابر دی وایي که ثواب به درته میلاو شي. او چې د شا زړه نه زور بې نشته. یسروا ولا تعسروا. او په کمره کې به یو ملګری ورسئ د 5-6 کسانو سره، یو به پکې تهجد وده نه شي، ټول ورته لګېږي مړه وایي حج ته راغلی لکونه روپۍ دې ورکړي دي او تهجد وته نه شي. د خپلو تهجدو غم کوه چې قبلېږي او که نه، د هغه په تهجدو پسې مه ګرځه.
لس کسان دي په یو کمره کې نو هر چا د خپل ځان په خپله معلوم دی یو سړی به تا ته روغ ښکاري او هغه به داسې بیمار چې ته به بیا توبې وباسي شل کمزوري انسان کې یو کال زه چیلې ته تللی یم یو یاره یو 32 سال به کېږي او بلوچستان ته او روژه وه نو یو عالم سره بلم او د بلوچستان په کلو کې واړه واړه جوماتونه ویله یو د دې نه به وړه کوټه وه او به هغه ونښودلو وایي روژه ده او خامخا به په تراویحو کې ختم کړم اوس هلته کې د جماعتونو کې د ختمونو رواج نو وایي خیر چې د معنی خلک راشي دا موږ خپل به راغونډي وکړو ما ډېر پوه راپوه کې د الله بنده مسافر یو په موږ باندې سنت هم نشته نفل هم نشته دی روژه هم نه پرې وطن هم دی او دا ملګري دي غریبانه نو که ته ځان لکې کوئ نه سړی غوسه شو دا څنګه تبلیغ دی روژه هم ده او تبلیغ هم دی او د قرآن ختم به پکې نه کړو نو غرض دا چې هغه چیلې په منځ کې پرېښوه رانه راوتښتېد او عالم خو تبلیغ دی ګورئ ښه تبلیغیانو کې به نقصان وي خو ګورئ تبلیغ کې نقصان نشته دی حاجیانو کې به نقصان وي ګورئ حج کې نقصان نشته دی بیا خو حج هم مه کوه فلانې حاجي داسې دی علم عالمانو کې به نقصان وي علم کې نقصان نشته دی نو دا نه چې هر څه په یو توره باندې وایي بیا لاړو 4 میاشتې ولګولې زما ملګری ما دې 4 میاشتې مې ولګولې خو سره مې نه دي کولی وشوی بیا راغی 7 میاشتې ولګولې بیا ما ته دلته کې راغونډل جومات ته راغلو وایي والا 7 میاشتې مې ولګولې خو سره مې نه دي کولو مې هسې خو په هغه وخت کې مولیانو له هغې 18 میاشتې نه وې مقررې کړې که نو بیا هغې نه پس کال ولګولو اوس ماشاءالله ښه پوخ تبلیغي دي که نه او بیا یې راته چې اوس مې الله زړه کړو چې واقعي دا کار دی نو سفر باندې چې ځي کراچۍ ته لاړې فیصل آباد ته لاړې لاهور ته لاړې د دنیا په سفر پسې تلې تجارت پسې تلې کاروبار پسې تلې سونه درته معاف دي په زړه دې برابري وایي که کني نیمه هېڅ قسمه دغه پکې نشته ګڼو احادیثو کې راځي دا د صحابه کرامو خصوصیت و د الله د پیغمبر په موجودګۍ کې په سفر کې بچا سنت وکړه نور به ورته وړی کې دا بیا نه وي چا به چې ونه کړه نو نور به دا ویني چې ولې نه کړي او دا بیماري زموږ په پښتنو کې د الله دې رحم نو دین آسان دی الله دې موږ تاسو ته آسان کړي یو بل صحابي جابر بن عمر رضی الله تعالی عنه او خپل محله کې امام او د ماښام او د ماسخوتن مونځ به د الله په پیغمبر پسې ګورو نو دلته کې به د ماښام مونځ وکړه بیا به د نبي علیه الصلاة والسلام په مجلس کې ناستو خپل جماعت ته به ناوخته لاړو چې ناوخته به لاړو د ماسخوتن په مانځه کې به اوږده سورتونه شروع کړو مقتدیانو د الله پیغمبر ته شکایت نبی علیه الصلاة والسلام راوغتلو چې اما ان تصلي معنا و اما ان تخفف على قومك دواړه مزي ما اخله یا ما سره ایثاریږه مونږ لګاوه او چې ما سره مې ایثاریږي او امامتي مې نه پرېږدي بیا هلته چې راشي واړه واړه سورتونه لوله مقتدیانو ته تکلیف مه ورکړه حدث کې ما شم
نو دین آسان دی الله دې راته آسان کړي د دې د وجې نه کوم عبادت هم چې الله جل جلاله د خپل اړخ نه خپل مسلمان بنده باندې مقرر کړی دی نو د هغې دپاره څه شرطونه څه طریقې څه اصول الله ایښي دي داسې انګدېر نګري نه ده زکات دا د دین یو اهم حکم دی اهمه فریضه ده الله جل مجلوه چې دغه زکات په مسلمانانو فرض بندګانو باندې فرض کړی دی د هغې دپاره څه قیود دي څه شروط دي لومړنی شرط خو دا دی چې د ټولې دنیا کافران د الله بندګان دي او مسلمانان هم د الله بندگان دي د تمام عالم موجوده اوسیدونکي انسانان د رسول الله امتیان دي هغه يهوديان دي هغه عیسایان دي هغه څو هندوان دي ټول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان دي دي ځان د امتیان وي یو کوي خو الله وي دا زما د پیغمبر امتیان خو بیا امت په دوه حصو کې تقسیم دي یو ته امه الاجابت وي امت اجابت ویل کېږي مسلمانانو ته چې د الله او د الله د رسول خبره یې منلې ده او دویم دی امت الدعوه داسې امت چې د الله د نبی خبرې نه ده منلې نو د ټولې دنیا په مسلمانانو باندې اجتماعي او انفرادي ذمه داري ده چې د خپل وسه پورې به هغې ته د الله د دین دعوت ورکوي ځکه ورته امت دعوت دی نو لومړنی شرط د زکات د فرض کېدو دپاره چې کوم شریعت مقرر کړی دی هغه ایمان دی اسلام دی په کافر باندې په غیر مسلم باندې زکات وایي جی نشته د 500 کالو کافر دی او کروڑپتی دی او الله پاک به چې د تبلیغیان پیش کړ او راوی نیولو او ترغیب یې ولا ورکړه او الله یې په زړه کې واچوله کلمه وي مسلمان شو نو عرب پټي دي خو د تیرو 500 کالو د عربونو او د کربونو روپو زکات به نشته دا کوم وخت چې دی څه مسلمان څه هغه ورځ نه بیا کال شمال نعوذ بالله ثم نعوذ بالله یو مسلمان مرتد هر وخت کې د الله نه د ایمان د حفاظت سوال کوي هر وخت کې د الله نه د ایمان د حفاظت سوال کوي اخر دور دی اخر وخت پرون په بخاری شریف کې یو حدیث تیر شو یو سړی راغی او د الله د پیغمبر په سربراهۍ کې jihad شروع او نیم شروع او حدیث کې راځي چې داسې وجنګېده چې د دې نه وړاندې صحابه کرامو بل داسې جنګجو کس نه و لیدلی او دومره کافران یې ووژله چې حرب یې تمام کړ یو م وایي بله م وایي تعجب کوي نعوذ بالله ثم نعوذ بالله نبی علیه الصلاة والسلام فرمای دا کافر دی
دا دوزخي دي. یو صحابي خبره واورېده، هغه وایي چې یو طرف د ده د شجاعت او بهادرۍ ته ګورم او بل طرف ته مې د الله د پیغمبر دا خبره واورېده، وایي زه ورپسې شوم چې دې څه کوي. لګیا او جنګېدو اخر کې یو ټیم کې زخمی شو. چې زخمی شو نو شپه شوه، د هغه زخمونو برداشت ونه کړی شو او توره یې ځان ته داسې نیغه ودروله او دلته کې کېښوه او داسې ځان پرې رازور کړه، هغه د ملا د هډوکي نه اواز راوختلو، خودکشي یې وکړل. نه هغه صحابي وایي چې زما د الله د پیغمبر په نبوت باندې نورم ایمان او یقین یاد شو او بیا د الله پیغمبر فرمایل چې دا شجاعت د کار نه، ان الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. الله جل جلاله د دې خپل دین د حفاظت کار دا د فاسق فاجر نه ماخري، الله دې کار واغشت. الله دې زموږ استاسو د ایمان او حفاظت وکړي. نعوذ بالله یو سړی مرتد شو، نن سبا ډېر مسلمانان الله دې رحم وکړي په ځان پوه شي، مرتد هم شي او د ځان نه خبر هم نه وي او ځان ته مرتد وایي هم نه. په ټوله دنیا کې د تبلیغ چې کوم محنت شروع دی نو د قادیانانو هغه خواري په مسلمانانو باندې د مسلمانانو د مرتد کولو دپاره د تبلیغ د دې محنت نه یو په سله زیاته ده. هغې لګیا دي او هر قسمه لالچونه. مخکې ورځ کې یو ملګري نه اورېده چې د قادیانانو بنیادي مرکز او هډ کوارټر په جرمني کې دی او جرمني د زموږ د نوجوانانو سي او بیا یې وایي چې 20 کاله هم تېر کړي که نه د هغه ځای شهریت ورته نه میلاویږي او بیا د هغې خلک ګرځي او د مسلمانانو په شکل کې وایي راځه شپږو میاشتو کې دلته نه ده ویزه هم لګوم او شهریت هم نه لکه نو نعوذ بالله ثم نعوذ بالله قادیاني کې مرتدي کې او بیا ورته شهریت میلو شي رانی به خوشحالي بچې مې جرمني کې دي مور مې خوشحالي جرمني کې دي دې مې خوشحالي جرمني ته تللی نعوذ بالله داسې وخت نو نعوذ بالله یو سړی مرتد قادیاني او لسو کالو پورې نعوذ بالله بطور مثال یې مرتد دی او په دې لسو کالو کې د لکونه کروڑونه روپۍ وګټلې او لس کاله بس بیا الله مهربان شو توبه یې وکړه او کلمه یې وویې ایمان کې داخل شو نو په دې لسو کالو کې د ارتداد په دې زمانه کې کمې روپۍ چې د ګټلې دي د دې زکات پې نشته دي لکه دې وخت دی کافر نو لمنې شرط دا دي دا یو ځانه مسله ده ښه دی وایي ورې د دې سره تعلق نه ساتي مسله دا ده چې الحمدلله موږ مسلمانان یو که نه نو زموږ په ذمه درې کاره دي اولنی خو ایمان دی الحمدلله ټول مؤمنان یو په مثلا ځان پوهېږي دویمه ذمه داري زموږ استاسو دا ده چې کم حکمونه الله پاک په موږ په تاسو باندې فرض کړي دي نو دا عقیده به ساتو چې دا فرض دي د فرایضو د عقیده او دریم
ذمہ داری د هر مسلمان دا ده چې عملا باندې د فرایض کوي نو یو ایمان شو یو د فرایض د فرضیت عقیده شو او دریم فرایض عملا کول شو د قیامت په ورځ باندې با کافرانو ته چې الله سزا ورکړي نو دا کومه خبره سزا به ورکړي نو درې رای دي به د علماء یو دا چې یو سزا خو یې د کفر او دویمه سزا یې ده د فرایضو د فرضیت د عقیدې نه ساتلو چې د موږ د فرضیت عقیده نه ساتي د زکات د فرضیت عقیده د دې اعتقاد او دریمه ګناه هغه د فرایضو د نه کولو خبر به وشي که ایمان دې اینو راوړې د دې ځان له سزا ده او د فرایضو د فرضیت عقیده یې نه وه د دې ځان له سزا ده او کړي یې نه دي د دې ځان له سزا او یو رای پکې دا ده چې نه بس دې ته بس صرف او صرف د چا سزا میلاویږي د کفر او دریم رای دا ده چې دوی ته به د کفر سزا میلاویږي او د دې فرایضو د فرضیت د عقیدې د نه ساتلو چې دا مونځ ته فرض ولې نه وګڼلې دا دوه قسمه سزاګانې به وي او د اعمالو د نه کولو سزا به ورته نه میلاویږي خبر باندې پوه شئ که تاسو خیال کړي عدالتونو کې چې فیصلې کېږي د یو مجرم په خلاف که نه کله وایي دا دومره جرمانې د دې جرم وشوه دا دومره میاشتې د دې جرم وشوې دا قید با مشقت د دې جرم وشو د مجرم جرمونه ډېري نو د دنیا ججان ورباندې سزاګانې کنې وخېږي دلته کې هم دغسې مسله یو مسلمان ولګېده نعوذ بالله او بل مسلمان یې مړ که مړ عمدن یې مړ که او دا قتل پر قاتل باندې ثابت شو قتل ور باندې ثابت شو شرعا نو اوس د دې قاتل چې د ناحق قتل کړی دی او عمدن یې کړی دی څه سزا یې ده په دې څلورو امامانو کې یو امام دی امام شافعي رحمه الله هغه وایي دا کم کسې چې وژلی دی که نه مقتول وایي د ده د وارثانو خوښه ده اختیار د دوی دی چې دا سړی وژني قصاص کوي او که نه سوچ وکړي چې زموږ سړی خو هسې مې لاړو اوس د ده په وژلو کې موږ ته څه فایده ده مطالبه وکړي چې موږ دې نه وژنو قصاص نه اخلو موږ دیت اخلو نو د قتل عمد دیت څو اوښان دي سل اوښان دي تقریبا څه د پاسه 36 کیلو چاندی ده دا یو قتل دیت دا د امام شافعي رحمه الله مسلک او د احنافو مسلک دا دي چې نه د وارثانو حق یو دی کم قصاص د وجل اوس که دا قاتل وي چې به یې پیسې نه درکوم دیت نه درکوم بس ما مړ نو بیا هغوی د دیت مطالبه نشي کولی خبر ورسېدی که نه که چېرته د قاتل دا وایي چې به یې دیته نه ورکومه ما مړ کوي
قصاص رانواله بیا دا داوی شي کولی چې موږ دیت وړو. نو اوس بعضې خلک وایي چې امام ابو حنیفه رحمه الله عجیبه مسلې کې داسې به هم لاسو کي چې سر ورکولو ته تیار یو پیسو ته نه تیار. نو چې نن سبا زمانه کې وی که نه دا اعتراض به نه کولی. نن سبا خلک سر ورکوي خو پیسو ته نه دي تیار. دا ګورې نه دا نن اخبار کې ګټه سرخي راغلې ده کښتۍ ډوبه شوې ده او 44 مسلمانان پکې سي پاکستانیان پکې مړي دي. دا سرونه یې سره ورکړل پیسو د الله پیغمبر وایي د غیر مسلم په ملک کې چې یو کافر مسلمان شي فوراً دې د هغه ځای نه هجرت کې اوسېږي دنه او دې د پیسو دپاره ځي. نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. او داسې لا اورو چې ویزې نه لګي بیا پاسپورټ کې ولیکي چې زه عیسایي یم نعوذ بالله. لکه په خوله دې ټکې هم نه دی ویلی خو چې لیکل دې ورکړو نو عیسایي شوې. د خولې ویونکي عیسایي خو به یو منټ شي بیا به ختم شي او دستخط کړی. الله دې زموږ استاد په حال باندې رحم وکړي. نو لومړی شرط د زکات د واجب کېدو دپاره الله پاک کوم مقرر کړي ایمان. دویم شرط بلوغ. نابالغ بچی باندې که هغه هر څومره مالداري سرمایهداري زکات نشته. او مخکې مې درته څو ځله خبره کړې ده د بلوغ حد څو کاله دي 15 سال. د 15 کالو نه وړاندې که د بلوغ علامه پې ښکاره شو ځان له خبره ده خو که یو هلک داسې دی یو جینۍ داسې ده عمر یې 15 کالو ته ورسېده نه یې ږیره راشنه شوې ده او نه برید نه د نامه د لاندې ویښته او نه جینۍ د ماهانه بیماري شروع شوې ده خو چې عمر یې 15 په 15 کاله برابر شو شرعاً دې څه شو بالغ شو د شریعت ټول احکام ورباندې لاګو شو. نابالغ بچی بلوغ د رسیدو نه وړاندې چې څومره ګناهونه کوي الله یې نه رانیسي. ها مور او پلار که دا خپل بچی د ګناه نه رامنع کولی شو او د پې سترګې پټولې پرېږدي چې کوي نو مور بیا الله رانیسي پلار بیا الله رانیسي خو ماشوم چې ګناه کوي نو نه نیسي. او د بلوغ نه وړاندې چې څومره نیک اعمال ماشوم کوي الله ورله ثوابونه ورکوي. مشهور حدیث رفع القلم عن ثلاث مفهوم دا دی چې د الله د قانون نه 3 کسان آزاد دي. یو عن الغلام حتى يحتلم وعن سبي حتى يبلغ یا هغه هلک دی چې تر څو بلوغ ته نه دی رسېدلی. دوه ورونه دي یو بالغ دی او بل نابالغ دی او پلار یې کروڑپتی دی او پلار یې مړ شو. یو بچی د 15 کالو دی او دا بل ورور یې د 10 کالو دی او نور خپلوان یې نشته دی. نو دا ټول مال د دې مړه پلار به په څو حصو کې تقسیم شي 2 حصو کې. نیم د هغه زوی چې کوم د 15 کالو دی او نیم د 10 کالو. خو چې کم نیم مال د مړه پلار د 10 کالو زوی ته ورسېده 500 کالو پورې به د ده په دې مال کې زکات نه وي. نه به دی ورکوي او نه به دی نه ورو ورو باسي او که ښکلې په ده پسې به لیکلی کېږي.
او د بالغ زوی په حصہ کې چې کما نیمال ورسېده نن پلان مور شو نو د کال بدن نسی شروع شي بیا د پلار د میراث پر مال کې چې کله کال پوره شو بیا ول زکات ورکړي نه دا دوه شرطونه شو اول ایمان اسلام او دویم بلوغ الله پاک دې په خبر باندې ماته او تاسو ټول د دبوه او د عمل توفیق را نصیب کړي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم